استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسه و ویلې بچی پلار دې څه کار کوي استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسه ویلې بچی پلار دې څه کار کوي ماشوم سړی په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دي تکې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچې زه الله دې مل شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم سره د برش او د پالشه کښېنم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه استاد ړانده مې ورته ځکه وویې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته اوس ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووهله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد جي ته وې بې ادبي ماف خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه بې ادبي ماف خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال د چا نه سله وکړم رزق هغه راکړي